نو زه الاعلان دا پریس کانفرنس دی کوم چې زه دنه مستفی کېږم زه سره ګپ لګوي ډېر مذاق یې وکړو زه وایم نوره مذاق تی نه کوي سیاست نه د دستبردار چې سیاست یې د کار نه ده دا د خانداني خلکو کار ده چا جدي پشتي په سیاست چې موجوده وي دا د یغو خلکو کار ترینه منډۍ جوړه کا دا منډۍ شفټ کا ګنډي چوک ته اوس دونه منډۍ لاړه بنو ته شفټ مشتاق احمد خان صاحب ډېر ښه کس ده ډېر مخلص کس ده یغو نه معذرت کوم چې دوی داسې سړی موږ ته راکړی ده چې یغ نه قول سته نه فعل سته نه کردار سته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صاحبزاده صبغت الله ایډوکیټ های کورټ د نورنګ او د خپل نار صاحب د خوست زه یو مشر تاسو سره مخاطب یم الحمدلله موږ د علاقې ډېر خدمات دي خاص کر د نورنګ علاقې د نصرخیل ماماخیل د نار صاحب د خوست د نلیچک نو موږ والد صاحب ډېر خدمت کړی ده او همیشه به یې موږ کوو نو یغو خدماتو په بنیاد باندې زه هم سیاست ته وتلی یم زه د های کورټ وکیل یم اسلام آباد چې ما 10 کاله د های کورټ وکالت کړی ده او ما همیشه د غریبو خلکو کیسونه کړي دي غریبو ته مې انصاف ورکړی ده انشاءالله څوک به داسې په ما پور نه کي چې ما غلطې پیسې اخیستي یا مې د غلط سړي کیس کړی ما همیشه مظلوم سړي کیس کړی ده د جابر سړي د ډاکو د غل د سمګلر کیس ما نه ده اخیستی په خپلې زندګي چې نو همیشه مې مظلوم ته انصاف غوښتی ده غریب کیسونه ما کړي دي نو چونکې ما والد صاحب وفات سه نو موږ علاقې خلکو د ما مشرانو ما ته ریکویسټ وکړو چې یاره جنازې دي فاتحې دي خلکو سره غم او خوښي ده نو ته به راځې په خپل علاقې چې به هغه شی خدمات څرنګه چې والد صاحب کوو هغه شی به بیا شروع کوې نو دو خبره ما وونه نو زه اسلام آباد نه شفټ نه دلته راغلم نو بلدیاتي انتخابات راغلل جمهوریت ته ما وکتله چې نورنګ مفادات چې څوک دي نو د نورنګ مشران ما ته راغلل یغو ما ته وویله چې ته خو اوس راغلی او علاقې نه ډېر خبر نه یې نو موږ نورنګ خلک د دوري دا فیصله کړې ده د نورنګ مشرانو چې موږ عزیز الله خان باندې پګړۍ ږدوو دا تا سره موږ واده کوو عزیز الله خان هم سره و چې د کله یې واده کوله چې آینده الیکشن چې به موږ په تا باندې پګړۍ ږدوو او آینده الیکشن ته به تا مخته کوو ما یې دو خبره ومنله ما وی چې زه خو خپل جیب پر نه لګیا زه خو علاقې مفاداتو پر لګیا یم خاص کر د نورنګ خلکو دپاره د نورنګ غریبو خلکو دپاره نصرخیل ماماخیل نارصد د خوست دپاره د تحصیل نورنګ پر زه لګیا یم چې نورنګ خلکو ته زه انصاف وکړو د نورنګ ترقي چې وکړي دا یې موږ منشور ده او دا یې موږ مورال ده اوس خبره دا ده چې تقریبا 2 کاله ووتل چې عزیز الله خان موږ میر جوړ کړی ده او چې ټلیفون ورته کوې دا یې وایي چې ما سره فنډ نسته موږ څو ورې ورته وویله چې تا نه موږ فنډونه نه غواړو هغه هر سړي ته پته ده چې بلدیاتو ممبرانو ته یې فنډونه نه دي ورکړي خو کم از کم تر ایسه موږ سره د علاقې چې وشورېده چې د خلکو تا ته دوره په مینه ووټ درکړی ده چې خلکو شکریه ادا کړو نو ده به موبایل باندې خبره واورېده بیا به یې موبایل بند کړ بیا ویې چې شاده زه ټایم باسه بیا درځه نو 2 کاله موږ دته ټلیفونان وکړل نو موږ سره دا یې رانغی چارې خو پرېږده چې دا یې کارونه وکړي هغه وکړي د علاقې خلکو د نورنګ خلکو نصرخیل ماماخیل او د موږ نرسد د خوست چې چا ووټ ورکړی ده دومره باري منډیټ سره دی پاس کړی ده یغو شکریه یې نه کړه ده پښتو دا روایات دي چې تا سره څوک ښېګړه وکړي یا تا باندې څوک پګړۍ چیږدي کم از کم
تا ته لازم دي چې ته یغو خلکو ته ورسې هغه مطمئن کې یغو شکریا ادا کې چې یاره ما سره فی الحال فنډ نشته ده خو انشاءالله که فنډ راغی زه به تاسو ته کارونه کوم. نو شکریا خو دا د اولین فرض و چې په علاقې شروعېدلی وی شکریا ادا کړی وی چونکې دا نوی نوی سیاست ته راغلی دی نوې نوې پیسې موندلې دي د چې کومه هسټري ده ابا او اجداد سیاست چې نه دی پاتې سلی نو دا د سیاست نه یا سیاسي خلکو نه یا د علاقې خلکو نه نابلد ده پوهېږي نه. زه به دا ووایم د ده پارټۍ چې څومره اراکین دي هغو سره هم رابطې وکړې چې یاره دا کس خو خپله ځان خرابوي خپله ځان فیلوي بلکې جمهوریت اسلامي پارټۍ فیلوي. نو تاسو نصیحت ورته وکړو مقامي امیر ته ما وویله د نور اراکین ته ما وویله دو ویله چې بس د یو خپل طبیعت ته د یو په خپل طبیعت روان ده موږ اراکین هم ډېر ونه خفه دي د جماعت اسلامي والا خو دا یو په خپل لیول روان ده پته نشته چې دی څه کول غواړي چې څومره د پلټۍ جماعت اسلامي مخلص کسان دي نو هلته چې دی زکات تقسیموي هم د خدمت خلکو والا یا کومه انجیو نه څه منصوبه کوي هم هغه افتتاح کوي نو ورسره کوري هغې چې د جماعت اسلامي رکن موجود وي هغه د ده پروګرام چې نه وي موږ ډېر لیدلی دي موږ نه پټ پټ پروګرامونه کړي دي خو موږ ته یې ویلي نه دي. نو داسې ډېرې خبرې دي نو زه فی الحال خپلو وټرو ته وایم خپل چې څومره ما خاندان ده یا ما علاقه ده ټولو نه معذرت غواړم چې دوی ته زه ورغلی یم او دوی ما په سر باندې عزیز الله خان ته ووټ ورکړی و نو اول خو دو شکریا ادا کوم د خلکو چې ما په وجې دو ووټ ورکړی و او بیا زه دو نه معذرت کوم چې ما یو غلط سړي سپورټ وکړ او چا په ټنډې نه یې لیکلي خو دا زندگی دا میدان ته به راځي هر کس میدان چې به پته لګېږي د عمل نه به پته لګېږي د قول او کردار نه به پته لګېږي نو د قول او کردار او د فعل او د زبان دا نسته ده او حدیث شریف ته چې کوم سړي وعده نه وي کوم سړي زبان نه وي هغه سړی دی په ایمان وډرېږي نو د ایمان ته هم خطره ده. نو زه الاعلان دا پریس کانفرنس کوم چې زه د نه مستفي کېږم ځکه چې د نورنګ خلکو د نورنګ باشندو د علاقې خلکو خدمت نه وکړو نو زه د نه مستفي کېږم او آینده الیکشن به زه خپل علاقې مشرانو سره مشوره کوم چې یاره نورنګ دپاره د علاقې دپاره کوم داسې موضوع کسته چې موږ هغه ملاتړ وکړو چې د خلکو خدمت وکړي نو انشاءالله دوري به په شریکه باندې موږ داسې سړي ملاتړ کوو چې د نورنګ علاقې پره ډېر مخلص وي ډېر موضوع کس وي نو دا به په مشورې باندې مشرانو سره علاقې خلکو سره به موږ مشوره کوو بیا به علی عمل تیارو بیا به یو سره اعلان کوو. نو فلحال زه عزیز الله خان نه او د جماعت اسلامي نه زه مستعفي کېږم استعفا ورکوم او دا هم وایم چې د پلټۍ چې ډېر ښه خلک وو پروفیسر ابراهیم صاحب مشتاق احمد خان صاحب ډېر ښه کس ده ډېر مخلص کس ده یغو نه معذرت کوم چې دوی داسې سړی موږ ته راکړی ده چې یغ نه قول سته نه فعل سته نه کردار سته یو عجوبه هغه چې مبتلا ده دولت خوښي چې مبتلا ده نو دا یې وایي که بس هر څه چې دي دا دولت ته هر څه چې دي دا ما سټیټس ته جیب ته کله په جیب خلکو ته ښکاره کوي کله خپل دولت خلکو ته ښکاره کوي نو دې وجې باندې ما دا یې خوښ نه ده او زه دا خو ما اوله ورځ ورته ویلي وو چې تاسو ته فنډونه چې ګورنمنټ بند کړل په کار وه تاسو شدید احتجاج کړی وای اسمبلی مه بلاک کړی وای پېښور مه بلاک کړی وای ټول ناظمین دومره ډېر دي که نه چې وبه یې نه ګڼې په زراو نه په لکاو دي
نو دا تاسو چې پېښور ته راغلي وای ګورنر هاوس مبان وای او پارلیمنت هاوس مبان وای نو دو یو هغه قرارداد و هغه به واپس کړی وای تاسو ته به فنډونه دو جاري کړي وای پی ټي آی حکومت خو دو داسې خاص احتجاج نه وکړو دو نه خو هغه پی ټي سي ماسټران هم ښه دي چې هغو کله احتجاج وکړو په صوبایي حکومت خپلې مطالبې ومنلې او په وفاقي حکومت مطالبې ومنلې نو دو داسې خاص احتجاج نه وکړو پروا یې نه وکړه کوشش یې نه وکړو بیا ما ورته وویله چې چلو چې اوس تاسو والا خبره نه مني تاسو ته فنډونه نه درکوي نو تاسو بیا ولې ناست یو شریکه باندې پریس کانفرنس وکړو پېښور چې یاره یا موږ ته فنډونه راکړو یا موږ په دغه تاریخ باندې مستعفي کېږو موږ ضرورت نشته اوس خلکو ته تاسو مختار یو حکومت ته تاسو مختار یو خپل کرسۍ نه پرېږدو نو خلکو ته خو به جواب ورکوو خلکو خو تاسو ناچارې غواړي خلکو ته تاسو دا نه وویلي چې که موږ ته یې فنډونه راکړل بیا به موږ کارونه کوو نو دا دو اولین فرض دا چې دو فنډ کریټ کړي بل دا خبره ده چې فنډ کریټ کول ډېره سوکه خبره ده ته یوه بهترینه منډۍ جوړه کا دا منډۍ شفټ کا ګنډي چوک ته اوس دونه منډۍ لاړه بنو ته شفټ د میراخیلو ته هغه وجه دا ده چې یو میدان ستر ورکړی ده جای ستر ورکړی ده پیسې کمې اخلي دلته پریډ ګراونډ ډکس دوکانونه پکې جوړ سول جای نسته ده چې خلک خپل مویشي خرڅ کړي نو یو بهترین 100 کنال مځکه وباسه یو براډ سټیپ واخله هلته سبزي منډۍ هم جوړه کړه سبزي منډۍ هم نورنګ چې نسته ده نو دې نه به د کروڑونو آمدني تا ته به کروڑونو آمدن راځي تا به صوبایي حکومت ته پروا نه وي تا سره به خپل فنډ دوروي دوکانونه کریټ که چېرته سرکاري بلډینګ ده هلته دوکانونه جوړ که قبضې مه کوه ځان مفادو پاره ته هغه مه جوړوه دوکانونه د عوام فایدې دپاره یې جوړ که کمیټۍ نمبر یې ورکه باقاعده الاټمنټ ورکه نو هغې کم از کم 2-3 هزار روپۍ کرایه چیر ده دو هغه هم نه وکړه نه یې فنډ کریټ کړه نه یې منډۍ هلته شفټ کړه میر اولین فرض دا دی چې دی به منډیګانې ټنډر به کوي اوپن میرټ په میرټ باندې به خلکو ته ورکوي سبزي منډۍ به ټیکېدار ته ورکوي خو په اوپن میرټ دغسې ټرانسپورټ اډه ده ناورنګ ټریفک نظام درهم برهم ده په خاص کر جمعرات په ورځې به ته اسپتال ته رای نسې چا چې مریض یي که د زړه مریض یي که هغه ډیلیوري کیس یي که هڅ شي روډ بلاک یي اسپتال ته راتلای نسي ډسټرکټ هیډکواټر اسپتال تحصیل اسپتال جمعرات په ورځ مکمل بلاک یي ټریفک جام یي 500-700 ډټسنې راځي د کرک نه د ککي نه د تجوړو نه د بنو لوري نه د منجوالي لوري نه نو دغې ته که ته منډۍ هلته شفټ کې ګنډي چوک ته دا ټریفک به هلته لاړ سي نورنګ به آزاد سي سکون به راشي داسې سکون به راشي چې خلک به حیران سي چې دا وکیل دغه سړي کار وکړو خو دی خو اډمنسټریټیو پاور نه استعمالوي په کرسۍ ناسته نه منډۍ چې کوشش کوي نه سبزي منډۍ چې نه ټریفک نظام سموي نه چیرې ایس سی ډي ایس پي ځان سره چینوي چې یاره د خلکو مسایل واروي نو آیا میر به بیا دا کوي چې هغه به زکتونه تقسیموي دا یې میر ډیوټي ده دا خو تا مخکې هم کول دا خو بغیر میرشیپ نه هم تا کوی سل چې زکتونه تقسیم که نو فنډ د اولنیزي مواري ده فنډ به دی کریټ کوي ځان ته داسې پالیسي به جوړوي چې هغې نه دته فنډ راشي په هغې باندې دی کارونه وکړي خو هغه د نه وکړو هغې چې فیل سو احتجاج یې نه وکړو صوبایي حکومت ته خپله استعفا یې نه کړه پیش نو یو عجوبه کشمکش چې مبتلا ده موږ خو نه پوهېږو چې د ممبران څه کوي د منتخب نمایندې څه کوي ولې د ناورنګ سره دومره ظلم کوي چېرې مشرانو وویله چې ما باندې پګړۍ چیشله به بلکل روزو خو ګورو که نه د ناورنګ ډېر مشران دي د موږ علاقې نرسد د خوست ډېر مشران دي که دو وویله چې ته الیکشن لړاو که د الیکشن داسې شی ده چې دا تنې تنها نه کېږي دا به ته مشران رجمع کوې لکې مشران چې ته پوه سې چې یاره 80% 90% ما سره دي بیا به ته الیکشن میدان ته وځې بیا به تا باندې پګړۍ ږدوي د غون خلک به دې بیا سپورټ کوي نو الیکشن دی وکاس کار نه ده دا د ډېرو خلکو کاس ده مخکې عزیز الله خان دپاره چې نورنګ خلک راغلل هلته دا خبره وکړه چې موږ نورنګ خلکو دا فیصله کړې ده چې دورې موږ عزیز الله خان پس کوو
مخ ته دپاره به په تا باندې پګړېږدو که چیرې ناورنګ خلکو نصرخوست خلکو نصرخیل مماخیل د علاقې مشرانو ما ته وویله او زه دې قابل وګڼله نو زه حاضر یم خپل ځان ما حاضر کړی ده ما والد صاحب هم د علاقې خدمت کړی ده موږ مشرانو ټولو د علاقې خدمت کړی ده موږ به یې کوو خو داسې نه چې موږ د جیب پاره انشاءالله داسې بېداغ هغه به کردار به ادا کوو چې هغه به جیب پاره نه وي هغه به صرف او صرف خلکو خدمت وي خلکو مفاد پاره به موږ کارونه کوو شکر الحمدلله موږ خپله مالامال یو د شیو موږ ته ضرورت نشته او موږ دنه دا توقع وه څو ورې موږ دته دا ریکویسټ کړی و ټلیفون ما ورته کړی و راغلی وو چې یاره ته رایسه علاقې شکریا ادا کړه نوره تا نه شی غواړي نه د کوم زکاتونه چې تقسیموي دا موږ تقسیموی سو دا موږ سره سته دي خو صرف هغه د ده شکریا چې من خلکو د سره ډېر زیات اخلاص کړی و نو هغه خلکو دپاره رایسه چې شکریا ادا کړي اوس زه چې چېرته فتحې ته لاړ سم یا جنازې ته لاړ سم نو اول سوال دا کوي چې عزیز الله خان دې څه کله به راځي نو زه ناامیده سم زه لا جواب سم ته جواب نه څه ورکوی ځکه چې په موږ باندې شګړه ده زه ورسره ورغلی یم خلکو ووټ ورکړی ده نو کم از کم هغه حجرې ته یو سره ناسته یو پله چای څښل دا د دو حق ته چې موږ ورغلي وای خو ده سره ټیم نه وي دا کله ترکي ته پرېږي کله هغه ته پرېږي کومې معدې چې راوړي دي د ترکي سره هغه د ده کار نه ده هغه خو به چیرې د وفاقي منسټر ځي هغو سره به سمجوتې کوي اګریمنټ به کوي یغو په وینا باندې د پته نشته چا سره یوه معاهده کړې ده شیرینګ ده یخ چې فنډینګ نشته فنډینګ ټکای کوي په چې یعنې معاهده په نیټ باندې موجوده به تاسو ماته ووایو فنډینګ دو نسی کولی خالي به راځي شیرینګ به کوو موږ ثقافت به ګوري موږ منسپلیټي به ګوري او د دې منسپلیټي به موږ ګورو ناظمین به ځي داسې یو هغه پروګرام ده خو زه سوال دا کوم چې موږ به منسپلیټي څه شی وښکاره کړو د نورنګ ګلۍ به وښکاره کړو دا به شرمېږي نه د پریټ لیپپې به وښکاره کوو موږ ثقافت شی ده د ډک بنګلا وه هغه دو سره ختم کړه مارکیټونه یې پسې جوړ کړو نو موږ به څه وښکاره کړو دوی ته موږ خو ټول کنډرات دي موږ علاقه خو دو کنډراتو چې بدله کړه موږ خو هر شی مات کړه نه سټریټ لایټ شته شپې به یې چېرته اول خو هغه 5 سټار هوټل غواړي سملوي به یې چېرته ته به یې خپل بیټکچې سملوي هغه خلک ترکي خلک نو دوره غټ غټ خلک به راغلي نو ته به یې چېرته سملایې نو دا یو ګپ ته عوامو سره ګپ لګوي ډېر مذاق یې وکړو زما یې نوره مذاق ته نه کوي سیاست نه د دستبردار چې سیاست یې د کار نه ده دا د خانداني خلکو کار ده چا جدي پشتي په سیاست چې موجوده وي دا د یغو خلکو کار ده نو دا د کار نه ده زه خو وایم داسې ګپ ته نورنګ خلکو سره نه لګوي چې دا د منډیګانې دي سبزي منډۍ مال منډۍ دغه سیټ اپ به کوي او د منسپلیټي لاندې چې څومره دوکانونه دي هغه به کوي او ګلۍ نالۍ صفایي بنیادي حقوق چې دا به میر هغه ته رسوي دا د ده ډیوټي چې شامل دي پاتې څه هیلث ایجوکیشن او ګیس دغه د صوبایي ګورنمنټ مسلې دي دا که چیرې ما باندې پګړۍ شی شوه انشاءالله کور کور ته به موږ ګیس هم رسوو کور کور ته به څښلو اوبه هم رسوو او صحت چې دا اسپتال نه به یو عظیم اسپتال جوړو او یو بل اعلان زه کوم چې وومن اینډ چلډرن اسپتال دی خواتین دپاره اسپتال نورنګ چې نسته ده زوړ اسپتال بلډینګ چې دا زوړ هغې چې به وومن اینډ چلډرن اسپتال جوړوو دا اوس هم موږ مطالبه ده د نویو کسانو نه نوي ممبرانو نه که زه یم که بل یي چې زړه اسپتال چې به موږ وومن اینډ چلډرن اسپتال جوړوو بل مذبحخانه نسته ده د نورنګ خلک غوښې چې خوري هېڅ پته یې نه لګېږي چې دا څه شي غوښه ده پوه شولې د مذبحخانه د کمیټۍ طرف نه یي د منسپلیټي طرف نه یي هر ښار چې دا یي هلته د ځناورو ډاکټر موجود یي نو هغه مال باندې سټمپ لګوي چې دا د صحت قابله ده موږ نورنګ چې مذبحخانه نسته ده داسې افسوس خبره ده چې زه وایم چې دا میر څه شي کار کړی ده څه شی کوي یوه مذبحخانه یې خلکو ته نه ده جوړ چې خلکو ته غوښې میلاو سي ګلۍ نالۍ یوه ګلۍ صفا کړي هغه بیا د ده چې کوم صحافیان دي چې کوم د تنخې ورکوي
نو هغه یوه میاشت دی باري په اسلام آباد چې یا په پېښور چې هغه په میډیا باندې چلوي چې عزیز الله خان ګلۍ صفا کړه یا دوه درې بوټي وکړي د تاڼې مخ ته بیا هغه چلوي ده وله منصوبې عجوبه منصوبې دي چې ټپرۍ جوړې دي ښه په هغې ټپرۍ چې به سړی راځي خپل مال به څرنګه ږدوي آیا د مال سیف ده شپه په چې کوی شي نه دا یې وایي چې پیوانه به راخلي هغې چې به یې خرڅوي بیا به بیا کور ته ځي نو هغه ځکه ناکامې دي چې هغې څه سیفټي نشته چې هلته مال چیږدي او هغه سبا پورې محفوظ وي نو که باران څه دوند څه نو هغه باندې پورې ورې وځي نو هغلته دو نیت بدل و څه قبضې خیال یې و خو هغه ونه څه کیلړیان د نورنګ خلک په سر چیک سلل نو هغه منصوبه یې کامیابه نه کړه ډسټرک کونسل ته هم دو ارادې بدلې وې دلته یې یو غټ بلډینګ جوړوو منصوبه جوړوله نقشې مقشې ما ته ښکاره کړې وې خو ما ورته دا کار مه کوو دا نورنګ خلکو سره ظلم ده دا کار چې ونه کړو چې دا کوم دوکانداران دا بېروزګاره کړو نو دو منصوبه ککی روډ باندې دو میډیا باندې وچلول چې کون کہتا ہے کہ ککی روډ نہیں بن رہا ہے ککی روډ بن رہا ہے نو دوه درې ټرالې خټه یې په واچوله بیا ککی روډ هغه شی کنډرات چې ده ټریفک نظام هغه شی ده مال منډۍ هغه شی ده هسپتال ته څوک نشي تللی نو ټول نظام یې ګډوډ کړی ده چونکې دا ټایم ورکوي نه سیریس ده نه څه نوره خیالاتو چې دی مشغول بلکل دا خبرې موږ ټولې ډسکس کړي دي نو هغې بعده زه ما میډیا ته ورکړل میډیا ته مې اوس نه دي ورکړي 4 ځله مې ورکړي دي 15 دا ټول صحافیانو ما ته ګوشي ګوشي راغلي دي ما نه انټرویو اخیستې ده ما وی چې دا ما پیغام د پارټۍ خلک د نورنګ خلک ده ته ورسوي ده سره خو ما ډېرې خبرې وکړې خو دی هغه اما خبرې د ذهن کې نستې ټریفک نظام ما ورته ښولی او مثبت تجاویز مې ورکړي دي چې یاره داسې وکړه دغه ټریفک نظام به سم سي دا منډۍ به سمه سي دا خلک به په سکون سي ککې روډ به سم سي بایپاس روډونه جوړ که چې دا ټریفک د ککې روډ نه کم سي دا نرسد د خوست روډ نه کم سي هسپتال روډ نه کم سي ټریفک نظام ما ورته ویل چې خصوصي ډي سي پي د سره چینوه ټریفک انسپکټران د سره چینوه نو دا یو څه خو وکړه که نه 2 کاله د تېر کړل دومره قدر خو وکړه که نه چې نورنګ ته سکون میلاو سي دا میر نور څه ډیوټي به کوي آیا دا ډیوټي به کوي دا به زکاتونه تقسیموي یا انجیوګانې یا خو انجیو خو خپله کارونه کوي د الخدمت فاونډیشن صدر موجود ده هغه خپل کار کوي هغه پرېږده خپل کار ته ته د مایرشپ صحیح منو چې کار وکړه ته ورسې زکات الخدمت والزکات ور واخلې دا 10 پیکیجونه پلنکي ملک ته ورکړه دا 10 پیکیجونه پلنکي ملک ته ورکړه دا 10 پیکیجونه یغ ملک ته ورکړه نو په ملکانو باندې 10 پیکیجونه ته تقسیم کې غریبو خلکو ته زکات هم نه ورسېږي حقدارو ته امیرانو چې ته تقسیم دا که چېرې مشرانو وویله چې ما باندې پګړۍ چیشله به بلکل روزو خو ګورو که نه د نورنګ ډېر مشران دي د موږ علاقې نرسد د خوست ډېر مشران دي که دو وویله چې ته الکشن لړاو که د الکشن داسې شی ده چې دا تنې تنها نه کېږي دا به ته مشران جمع کوې علاقې مشران چې ته پوه سې چې یاره 80% 90% ما سره دي بیا به ته الکشن میدان ته وځې بیا به تا باندې پګړۍ ږدوي دا غون خلک به دې بیا سپورټ کوي نو الکشن دی وکاس کار نه ده دا د ډېرو خلکو کاس ده مخکې عزیز الله خان دپاره چې نورنګ خلک راغلل هلته دا خبره وکړه چې موږ نورنګ خلکو دا فیصله کړې ده چې دور یې موږ عزیز الله خان پس کوو مخته دپاره به په تا باندې پګړۍ ږدوو که چېرې نورنګ خلکو خوست خلکو نصرخیل مماخیل د علاقې مشرانو ما ته وویله او زه دې قابل وګڼله نو زه حاضر یم خپل ځان ما حاضر کړی ده ما والد صاحب هم د علاقې خدمت کړی ده موږ مشرانو ټولو د علاقې خدمت کړی ده موږ به یې کوو خو داسې نه چې موږ د جیب پاره انشاءالله داسې بېداغ به کردار به ادا کوو چې هغه جیب پاره نه وي هغه صرف او صرف خلکو خدمت خلکو مفاد پر به موږ کارونه کوو موږ خپله مالامال یو د شیو موږ ته ضرورت نشته او موږ دنه دا توقع وه څو ورې موږ دته دا ریکویسټ کړی و ټلیفون ما ورته کړی و ورغلي وو چې یاره ته رایسه علاقې شکریا ادا که نوره تا نه شی غواړي نه د کوم زکاتونه چې تقسیموی دا موږ تقسیموی سو دا موږ سره سته دي
خو صرف هغه د ده شکریا چې خلکو د سره ډېر زیات اخلاص کړی نو هغه خلکو دپاره رایسه چې شکریا ادا کړي. اوس زه چې چېرته فتحې ته لاړ سم یا جنازې ته لاړ سم نو اول سوال دا کوي چې عزیز الله خان دې څه کله به راځي. نو زه ناامیده سم، زه لا جوابه سم، ته جواب نه سم ورکوی ځکه چې په موږ باندې شګړه ده. زه ورسره ورغلی یم، خلکو غوټ ورکړی ده، نو کم از کم هغه حجرې ته یو سره ناسته یو پله چای څښل دا د دو حق ته چې موږ ورغلي وای. خو ده سره ټیم نه وي، دی کله ترکي ته پرېږي کله هغه ته پرېږي. کومې معدې چې راوړي دي د ترکي سره هغه د ده کار نه ده. هغه خو به چیرې د وفاقي منسټر ځي هغو سره به سمجوتې کوي، اګریمنټ به کوي. هغو په وینا باندې د پته نشته چا سره یوه معاهده کړې ده، شیرینګ ده، هغ چې فنډینګ نشته. فنډینګ ټکای کوي په چې یعنې معاهده په نیټ باندې موجوده به تاسو ماته ووایو. فنډینګ دو نسی کولی، خالي به راځي، شیرینګ به کوو، موږ ثقافت به ګوري، موږ منسپلټي به ګوري او د دې منسپلټي به موږ ګورو، ناظمین به ځي. داسې یو هغه پروګرام ده. خو زه سوال دا کوم چې موږ به منسپلټي څه شی وښکاره کړو؟ د نورنګ ګلۍ به وښکاره کړو، دا به شرمېږي نه؟ د پریټ لیپپې به وښکاره کړو؟ موږ ثقافت څه شی ده؟ د ډک بنګلا وه هغه دو سره ختم کړه، مارکیټونه یې پسې جوړ کړل. نو موږ به څه وښکاره کړو دوی ته؟ موږ خو ټول کنډرات دي. موږ علاقه خو دو کنډراتو چې بدله کړه. موږ خو هر شی مات کړ، نه سټریټ لایټس ته. شپې به یې چېرته اول خو هغه 5 سټار هوټل غواړي، سملوي به یې چېرته؟ ته به یې خپل بیټکچې سملوي هغه خلک ترکي خلک. نو دومره غټ غټ خلک به راغلي نو ته به یې چېرته سملوي؟ نو دا یو ګپ ته عوامو سره ګپ لګوي. ډېر مذاق یې وکړو، زما یې نوره مذاق ته نه کوي. سیاست نه د دستبردار چې سیاست یې د کار نه ده، دا د خانداني خلکو کار ده. چا جدي پشتي په سیاست چې موجوده وي دا د یغو خلکو کار ده. نو دا د کار نه ده. زه خو وایم داسې ګپ ته نورنګ خلکو سره نه لګوي. عهده د خرابه کړه، ډېره خرابه کړه، لږ نه هېڅ توجه نه ورکوي. موږ بار بار دته مثبت تجاویز ورکړل چې مو نو په میډیا مو دی پوی که دی ما والا چې کوم مثبت تجاویز یې لاندې ولیکي چې ښه اوکې میں یې کرتا ہوں، خو بیا یې نه کوي، ویې نه کړل. یعنې هغه کمنټس ما سره اوس موجود دي. ډېر ښکلی سوال دی وکړه، بنیادي سوال دی وکړه. موږ ته د نورنګ مفادات ضد دي. نورنګ ته چې څوک کار کوي که نه، نصرخیل ممخیل نرس د خوست نورنګ د یې سره مضافات علاقې دي. موږ د دې په یو نماینده لرو چې هغه نورنګ پر کار وکړي. اوس زه به هغې مثال درکړم چې انور سیف الله خان موږ 2008 چې منتخب کړو، دوه حلقو نه، د نورنګ حلقې نه او د غزني خیل حلقې نه ډېر په شوق موږ خلکو ووټ ورکړ. خو چې دی بیا وزیر اعلی نسو جوړ، د کوشش و چې زه وزیر اعلی جوړ سم، وزیر اعلی نسو جوړ. بیا د اسمبلی هم پرې شوه، وزارت یې پرې شو، دته فاینانس منسټري ورکړه په هغه چې. نو ده وویله چې زه هوتي لاندې کار نه کوم، انا مسله یې ونه جوړه کړه. موږ دا وایو چې هغه وزارت ډېر اهم وزارت و، د فاینانس منسټري ټوله خزانه تا سره وه د صوبې. شیر اعظم خان تقریبا 15-20 هزار کسان په هغې برتي کړل، د ډومیل خلک. ویکنسۍ چا وې؟ د نورنګ خلکو وې که نه، د غریبو خلکو وې. 15-20 هزار کسان چې برتي وای د نورنګ خلکو چې به خوشحالي راغلی وای. دې نه علاوه چې 7 ارب فنډونه شیر اعظم خان هلته یوړل په ډومیل چې کارونه په وکړل. نو هغه چې 7 ارب فنډونه چې انور سیف الله خان وای کیدای شي دې نه زیات راوړي وای. فنډونه به په نورنګ استعمال سلی وای. نورنګ چې به سټریټ لایټ وای، گلیانې به جوړې وای، سړکونه به جوړ وای، بنیادی سہولیات، اوبه، ګیس دا به کور کور ته میلاو وای، صحت سہولیات به خلکو ته میلاو وای. چې 7 ارب روپۍ ډېر غټ فنډ ده. نو موږ حق چې و د نورنګ هغه لاړ ډومیل ته. نو دا انور سیف الله خان ډېره غټه غلطي وه نورنګ سره. ده به ټیک ته دی نه اخکې د سرنګې هشام ده یا وزیرشان ده یا بل ده، یو کس به ده راوستوه چې بی زه نه یم یا بزنسمین یم، کارخانې جوړوم یا داسې په بزنس چې زه مبتلا یم. زه کلثوم بلازنانه څه وتی ما سره ټایم نه وي. زه دا نماینده درته منتخبوم د نورنګ نه. دا به وفاقي منسټر وي، د ساري صوبایي فاینانس منسټر به وي، ځکه چې منسټري ما ته پرته ده.
نو هغه چې فاینانس منسټر جوړ کړی وای موږ علاقې کس یې منتخب کړی وای اوس به نورنګ چې ډېره زیاته خوشحالي وه خو دو نورنګ سره ښه نه وکړل نورنګ خلک یې مایوسه کړل هغه شی محروم پرېښودل بیا دې بعده جمعیت علما اسلام ته موږ ووټ ورکړ ډېر په شوق انور حیات خان مو 2 وری MPA جوړ کړ یو وری مو د تحصیل چیرمن جوړ کړ بیا مو اعزاز الله ته ووټ ورکړ هغه مو د تحصیل چیرمن جوړ کړ خو ښه کارونه نه وکړل ایون چې انور حیات خان د خپل کلي د ګیدړو کلي روډ هم نه کړ جوړ کنډرات ته زه یوه ورځ په تللم ما وی چې ګوره د خپل کلي روډ نه ده جوړ کړی بیا به دا یې موږ ته څه شی جوړ کړي نو 2 کاله 2 وري مو هغه MPA که نه صحت سهولیات در راوړل نه د بنیادي سهولیات در راوړل خلک ډېر مایوسه کړل نو موږ ته خو ګوره د نورنګ مفادات عزیز دي موږ په پارټیو څه کوو ښه پارټۍ چې به موږ څه کوو پارټۍ کومې نه وفاداري دي داسې دی هغه سره خپل کومه نظریه دوی هغه نظریه خو بیا ختم سي بیا یو پیسوال راولي ټیکېدار راولي چې ته 5 کروڑ روپۍ ولګوه یا 10 کروڑ روپۍ ولګوه بیا مخته منصوبې چې یا بیا ته خرڅې کړه دا خو عجیبه کیل دو شروع کړو نظریاتي خلک خو دونه راوایي یا نظریات څه سله آیا د الیکشن دی دې پاره موږ کوو چې موږ خپله حلقه په ټیکېدار باندې خرڅ کړو نو دا دو کومې نه موږ سره وفادار دي وفا کوي د خپل علاقې سره موږ مقصد خو د غریب سړي خدمت ته چې غریب سړي خدمت نه وي داسې الیکشن باندې اور ولګېږه داسې پارټۍ باندې اور ولګېږه موږ اول هغه چې دا هغه د غریب سړي خدمت د نورنګ خدمت ته د ناصرخیل مامخیل نرسد د خوست د څوره علاقه چې ده دغو ته بنیادي سهولیات ورکول دي دا یې موږ مقصد ده الیکشن هر نیزو د اعلان صلاح ده 8 فروری ممکن الیکشن آیا کوم داسې موضوع پارټۍ امیدوار چې کوم د تا ته په نظر ښکاري ځکه چې تا په سیاست باندې هم ګیري نظر ده سینیئر قانوندان هم یې تاسو والي صاحب چې کومه ده هغه خدمت کړی دی د دې علاقې کوم داسې موضوع پارټۍ تا ته ښکاري انشاءالله د اوري چې څه فیصله کوو د مشرانو په مشورې به یې کوو په شریکه به یې کوو مخکې مو ډېرې ټکرې وولې دا 75 سال نه موږ لګیا یو عوام ووټ ورکوي خو عوام یې مایوسه کړل د خلکو چې کله برسي بیا خپل موبایل بند کړي نو دوري به داسې کمیټمنټ کوو چې یاره که MPA MNA نه یې لیا موږ خو یو که نه موږ ته د اختیار راکړي نورنګ چې به موږ موجود یو دی د صوبې چې موجود دی د موبایل نه اروي ځکه چې دی خو به هلته جنګ کوي نو انشاءالله موږ به په نورنګ چې موجود یو خلکو فیس په موږ کوو جنازې فتحې غم خوښي چاته ګلۍ چاته اوبه چاته ګیس چاته صحت سهولیات چا تاڼې چې مشکلات دي نو دا ټولو ته به انشاءالله موږ موجود یو دا به کوو په شریکه به یې کوو ګیس چې کومه ده د خپل علاقې ګیس های کورټ چې تا کیس چلو لګیا دا د کوم ځای ته ورساو بالکل های کورټ چې ما 3 کاله کیس وکړ د علاقې پر مې ګیس غوښتی ده کمنټس وفاق نه دو غوښتي وو صوبایي حکومت نه یې غوښتي وو هغه هم راغلي دي آیا موږ حق چې دي او انشاءالله چې د دورې پیشي د مخته اورېدلې مې دي چې د جنوري چې به ډبل بینچ چینېږي د بنو بینچ های کورټ نو دغه چې به زه پیشېږم ما ډېر یقین ده ځکه چې اوس تاریخ چې ها جج صاحب پوښتنه وکړه مانه چې یاره د پایپ لاین څوره مسله ده ما ورته پایپ لاین دوره فاصله ده لکه ته او زه خو دوی بیا نه کوي نو هغه باندې جج صاحب ما پوره کنوینس کړی ده او هغه رپورټونه موږ ورته راوړي دي هغې نه کمنټس هم راغلي دي او انشاءالله امید ده چې دورې به وسي وکیل صاحب د ضلع لکي مروت عوام چې کوم ده هر ویرتي دوکه کېږي وایي چې مطلب دا د موږ ته بیا لیډر کار نه کوي لکه اوس تاسو څرنګه میار صاحب خبره وکړله نو دا وجه څه ده هر چا خپلې مجبوریانې کله داسې نماینده لاړ سي چې هغه هلته جنګ نسی کوی هغه چې هغه صلاحیت نسی ځکه چې یو فرض کړو انجینیر ده یو ښکار انجینري ده ته خپل انجینري نه وباسې هلته ته سیاست ته ولرې موږ المیه دا ده چې موږ یا ډاکټر یا انجینیر یا یو مدرس یې د اسلامي مدرسې نو موږ هغه ولرو نو هغه هلته هغه جنګ نسی کوی چې کوم په کار ده نو هغه په خپله مایوسه سي
نو دغه یو هغه دا چې هغې چې سیاسي کوالټي نه وي سیاسي کوالټي لیډرشپ ته پکار دي داسې کس لرو چې هغې چې څه نه څه کوالټي وي چې هغه تا په اسمبلی کې غږېدای سي او تا مسلې هلته اسمبلی فلور باندې راوړای سي نو کارونه کېږي داسې نه ده چې کېږي نه پاکستان الحمدلله په کربونو ډالر د بجټ کې هر کال صوبایي حکومت ته بجټ ورکوي او وفاقي حکومت ته خو سړی داسې د لیر په کار ده داسې سړی په کار دی چې هغه تا علاقې ته جنګ وکړي او هغه خپل جیب ته نه یې لګیا چې هغه یې له خاصې د علاقې پره لګیا نو داسې سړی اوسه پورې موږ هم نه منتخب کړی ده نه درېدلی ده او مصیبت دا ده چې داسې خلک ودرېږي چې هغه د دې الیکشن قابل نه وي نو هغې چې هغه ګډ سي چې هغه تا ته پرې نو دغه وجه ده دغه یو مشکل ده خو بار بار الیکشن چې راشي چیرې به موږه نورنګ ها قسمت ستاره روغه سي لکه څرنګې بنوول کس ودرېده هغه هم داسې ودان کس نه و امیر کس نه و جاګیردار کس نه و درني صاحب یو عام سړی و او خلکو پاس که پګړۍ په چیشله او قسمت یې شو د بنو خلکو الله واروېدل نو یې ډېر زیات کارونه وکړل نو بنو ډي خان موږ نه ډېر مخته دي موږه علاقه ډېر پسمانده ده موږه هتل وسه داسې کوشش ته چې چیرې خدای پاک په موږه علاقې باندې مهربان سي موږه علاقه مخچې سي